فرایض پوره شو فرایض هم پوره شو او واجبات هم تقریبا پوره شو یو واجب پاتې دی هغه به موږ وروسته بیانو دا 10 ذوالحجه پوره شوله دې به 10 ذوالحجه باندې پوه شو چې د صفا مروه دا سعی پرون موږ دا سلاید باندې تاسو ته ښودلې وه د صفا نه به شروع کوي او داسې مروه ته لاړې یو چکر مروه نه دې خوا راغې دا دویم چکر شو او بیا صفا نه لاړو دا دریم چکر شو بیا مروه نه دې خوا راغې څلورم پنځم شپږم او دا اووم به هغه ده چې لاړې هلته به پوره شي اووه چکره به داسې پوره شي نو دا د حج فرض ادا شولو واجبات هم د حج ادا شولو یو واجب د طواف وداع پاتې دی اوس چې کله طواف زیارت سړي وکړلو طواف زیارت په کولو نه پس واپس په مینا ته راشي په دغه ورځ باندې مثلا تاسو طواف زیارت وکړلو یوه بجه فارغه شولئ د شپې یا 12 بجې فارغ شولئ یا په 2 بجې فارغ شولئ تاسو به دا شپه مینا ته واپس را رسوئ سنت دا دی چې شپه په مینا کې وشي دا د 10 ذوالحجه شپه 11 ذوالحجه شپه او 12 ذوالحجه شپه سنت په دې کې دا دی چې دا نبی علیه الصلاة والسلام په مینا کې کړې وه نو چې کله تاسو طواف زیارت وکړئ واپس به راشئ مینا ته او مینا کې به خپلې خیمه کې شپه وکړئ د حج فرایض او واجبات ادا شو او څو ورځې د حج مونږ بیانې کړلې 3 ورځې 8 ذوالحجه دا د مینا وه 9 ذوالحجه د عرفات وه او واپس شپې د مزدلفې وه او 10 ذوالحجه کې چې کوم دا شیطان ویشتل او قرباني کول او سر خرول او طواف زیارت کول دا 10 ذوالحجه د حج دا 3 ورځې بیان شولې 11 ذوالحجه باندې به څه کوو 11 ذوالحجه ستاسو مینا کې ده مینا کې به څه کاري مینا کې ټوله ورځ بس خپل ذکر تلاوت دی خپل اعمال دي خپل نوافل ادا کول دي ابسو خبرونه به ځان ساتو ډېرو کې داسې خبرې او داسې کارونه او داسې دې خبرونه به ځان ساتو ګپ شپ نه حج لا پوره شوی نه دی تر څو پورې چې تاسو مینا کې یئ لا ستاسو د حج اعمال روان دي 11 ذوالحجه باندې زوال د وخت نه پس زوال د وخت نه پس زوال نه مخکې نه ډېر خلک به تاسو وینئ سهار نه به رواني رمي ته سهار نه به شیطانانو ویشتلو له رواني خو د زواله پورې به تاسو نه ځئ زوال نه پس د شیطانانو ویشتلو وخت دی 11 ذوالحجه او سبا له 12 ذوالحجه په دې 2 ورځو کې به تاسو 3 واړه شیطانان وصولئ تاسو سره څومره کاڼي دومره اخیستي وو د مزدلفې نه اویا کاڼي په هغې کې خو اووه کاڼي پرون ولګېدل نن چې کله دا 11 ذوالحجه زوال نه بعد سړی روان شو نو اول به اولنی شیطان راشي چې هغې ته وړوکی شیطان وایي ورکوټه شیطان ورته وایي هماغه طریقې سره به اووه کاڼي راواخلئ د شهادت په ګوته باندې او د غټې ګوتې په منځ کې دا کاڼي به داسې ونیسئ بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر اووه کاڼي به دا اول دا وړوکی شیطان وویلی چې وړوکی شیطان وویشتلو نو داسې به لږ یو طرف ته شئ او بیت الله طرف ته به مخ کوئ خانه کعبې طرف ته قبلې طرف ته به مخ کوئ او دعا به وغواړئ چې دا هم د دعا د قبولېدلو ځای دی ما تاسو ته ویلي چې قدم په قدم به د دعا د قبولیت ځایونه راځي موږ به ستاسو مخې ته بیانو نو دا هم د دعا د قبولیت ځای دی وړوکی شیطان هم چې ویشتلو نو دعا یو طرف ته به شئ خلکو ته به هغه شیطان ویشتلو ځای پرېږدئ یو طرف ته به شئ قبلې ته به مخ کوئ دعا به وغواړئ بیا به دې نه بعد مخکې دویم شیطان دی لکه دلته اوس پیله شیطان دی او دغه دروازې سره د یادې ستنې سره دومره فاصله کې دویم شیطان دی دومره ډېره فاصله نه ده نو هغه دویم شیطان به چې ورغلی هغه شانتې اووه کاڼي به راولئ او دویم شیطان به داسې ولئ او همدغه شانتې به یو طرف ته شئ او قبلې ته به مخ کوئ بیا به دعا وغواړئ او بیا به هغې نه بعد مخکې چې کوم پرون شیطان تاسو ویشتلی و غټ شیطان هغه دریم شیطان به هم هغسې اووه کاڼو باندې ولئ نو دا رمی جمار دې ته وایي دا هم په سړو باندې واجب ده خو دې کې دا خبره یاد ساتئ ډېره کوتاهي خلک داسې کوي چې یاره بس دا زما کاڼي مو واخله او دا زما د طرف نه تم نایب شه وویوله نو دې کې نیابت خلک کوي کوم سړی روان یار زه ستړی ما ونه شم تللی نو دې کې چې کوم سړی معذوره دی او هغه ته په تللو کې عذر دی په خپله نشي تللی په ویلچیر کې ګرځي یا ډېره ضعیفه زنانه ده او ډېره کمزورې او ډېره بوډۍ زنانه ده نو هغې لپاره خو دا رخصت شته دی چې هغه خپل کاڼي خپل دا یو ویشت کاڼي چاله ورکړي چې ته ځي او خپل کاڼي موله او زما دا کاڼي موله خو تندرسته سړی معمولي غوندې ستړی چې سړی ستړی نور څه عذر ورته نه نو که داسې سړی چې دی چاله خپل کاڼي ورکړي نو د هغه د عمل به نه ادا کېږي په خپله به ځي او دا عمل به کوي نو یو ویشت کاڼي چې کله وړوکی کاڼي وړوکی شیطان تاسو وویشتلو دعا به وکړله منځنی شیطان هم وویشتلو یو طرف ته به شئ دعا به وکئ غټ شیطان چې کله تاسو ولئ بیا به دعا نه کوئ بس بیا به هغه لاره باندې راواپس شئ واپس به مینا ته خپلو خیمو ته راشئ د غټ شیطان نه بعد نبي علیه صلات وسلام دعا نه ده کړې سیده نبي علیه صلات وسلام تېر شوی دی یو ویشت کاڼي دا شو
یو ویشتکانې دا شو په دې 11 ذوالحجه باندې او اوبه پرون شوي نو دا اتې شو واپس چې مینا ته لاړئ 11 ذوالحجه ده مینا کې به خپل منځونه هماغسې کوئ په خپل خپل ټیم باندې جمع به کوئ او خپل اذکار تلاوت یا خپل چې کوم اعمال دي په نبي علیه صلات وسلام باندې درود شریف دی خپلو عملونو کې به وخت تېروئ سبا نه چې کله 12 ذوالحجه شوله د حج آخري ورځ دا 8 9 10 11 12 پنځمه دا ورځ چې کومه ده په دغه ورځ باندې به هم زواله پورې انتظار کوئ د ماسپښین مونځ نه مخکې رمي نه کېږي ماسپښین مونځ پورې به انتظار کوئ کله چې د ماسپښین مونځ وکړو شو په خپله خیمه کې به د ماسپښین مونځ وکئ هغې نه بعد به دغه شانتې خپل کاڼي راواخلئ او لاړ به شئ هلته هماغسې شیطانان اول به وړوکې شیطان ولئ وو کاڼو باندې بیا به دعا وکئ یو طرف ته به شئ بیا به ورپسې دویم منځنی شیطان ولئ په وو کاڼو باندې یو طرف ته به شئ دعا به وکئ بیا به وو کاڼو باندې د غټ شیطان ولئ نو دا یو ویشتکانې نن ولګېدل یو ویشتکانې پرون ولګېدل نو 21 او 21 42 او اووه کاڼې په اوله ورځ باندې لګېدلې او دا 49 شو یو کم 50 کاڼې شو 21 کاڼې پکې پاتې اوس په دې 12 ذوالحجه باندې چې کله تاسو دا شیطانان دوباره وویشتل اوس انسان ته اختیار دی اختیار دا دی په دوو خبرو کې اختیار دی دا اختیار دی چې بس تا د 12 ذوالحجه باندې شیطانان وویشتل اوس ته لاړ شه چې د مکه مکرمې ته بس مینا پرېږده خپل سامان هم ځان سره خپل هغه چټایي وغیره یا لاس کې دې سره اخیستي دي هغه سامان هم ځان سره ویسه او بس شیطانان چې دي وویشتل لاړ شه حرم شریف ته لاړ شه او حرم مکې مکرمې ته خپلې ډېرې ته مینا نه ستا کله ټوله شوله مینا ختمه شوله دا اختیار هم سړي سره دی او دا اختیار هم دی مسنون عمل دا دی نبي علیه صلات وسلام طریقه دا ده نبي اختیار اگر چې دا هم نبي علیه السلام ورکړی دی شریعت کې دا هم اختیار دی قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى که څوک لاړو نو هغه باندې څه حرج نشته دی ګناه نشته البته که ته پاتې شولې او دا شپه دې واپس مینا ته راوړله مینا کې در باندې لمر پرېوتو دا غروب در باندې مینا کې وشو نو اوس به ته دا شپه هم بیا په مینا کې کې او بیا به په 13 ذوالحجه باندې هم رمي کې په 13 ذوالحجه باندې به بیا شیطانان ولي وره ما تاسو ته څه ویلي چې په 12 ذوالحجه باندې که تاسو دا شیطانان وویشتل او د دې ځای نه لاړئ نو بیا خو د 13 ذوالحجې شیطانان ویشتل در باندې نشته خو که تاسو واپس خپلې خیمې ته رالئ مینا ته رالئ او مینا کې د مازدیګر نه مخکې که بیا مې وتلی خیر دی خو که مینا کې تاسو باندې د ماښام وخت داخل شو نو اوس به بیا تا شپه هم تاسو به مینا کې کوئ او سبا سهار له دا نورو ورځو کې خو شیطانان ایشتل د زوال نه پس دا 13 تاریخ باندې که دغه شپه تاسو وکړله نو بیا شریعت تاسو له دا اختیار درکړی دی چې خیر دی بیا دغه وخت کې د سهار مونځ نه بعد هر وخت شیطان ایشتلی شي 13 ذوالحجې والا شیطان چې کوم دی هغې له ته پاتې شولې بهتره خو دا ده نو که پاتې شولې او شپه دې وکړله نو بیا هغې کې سنت دا دی چې سهار مونځ نه بعد چې کوم وخت بیا زوال ته انتظار نشته 2 بجې 8 بجې 9 بجې چې کله تا ته موقع میلاو شوله لاړ شه او شیطانان وله هغې نه بعد حرم شریف ته واپس لاړ شه د حج ټول اعمال دې سره پوره شولو حج مو پوره شولو دې کې اوس انشاءالله څه تپوسونه یې څه خبرې انشاءالله د ماښام مونځ نه بعد د مدینې منورې احکام به موږ بیانو دې کې یو عمل واپس پاتې شولو طواف وداع هغه بیانو نو هغې نه بعد انشاءالله د حج ټول اعمال ختم شو اخري واجب چې کوم تاسو ته ما یاد کړی د حج وداع طواف وداع طواف وداع دې ته وایي چې کله سړی د حرم نه را رخصتېږي تاسو ته به خپل ګروپ والا ووایي یا سرکاري چې کوم ستاسو معلم دی هغه به تا ته ووایي چې سبا به انشاءالله موږ دا وخت چې کوم دی تاسو بوځو ایرپورټ ته به بوځو تاسو ته به یو ورځ مخکې تاسو به معلومات وکړئ نو که تاسو کله تللی او تاسو ته پته وه چې مثلا تاسو ته ویلي نن ماښام به تاسو موږ ایرپورټ ته وباسو دا تاسو به د مازدیګر مونځ نه بعد بیا خپلو ډېرو له راځئ نو اخر چې کوم عمل دی اخري عمل دا دی چې طواف وداع سړی د حرم شریف نه ګیر چاپېره طواف وکړي دا طواف کول دا واجب دی خو په دې کې یاد ساتئ چې دې طواف کې صفا مروه نشته دې طواف کې احرام هم نشته څنګه چې نفلي طواف سړی کوي 2 چکره د نفلي طواف دي د حجر اسود نه به شروع کړي 1 چکر او بل چکر 2 چکره به داسې ووایي او 2 رکعته مونځ به وکړئ دا طواف وداع ختم شو دې کې نه صفا مروه شته دی نه دې کې احرام شته دی نه دې کې رمل شته دی او نه دې کې استوا وغیره هېڅ هم به دې کې نشته دا اخري د رخصتۍ طواف چې کوم دی دا اخري طواف دا د عام نفل طواف په شانتې دی څنګه چې نفل طواف موږ پرون بیان کړی هغه چې به وکړئ او بهتره دا ده چې سړی د خپل د تلو د وخت نه ګنټه 2 ګنټې مخکې وکړي بعض اوقات رش شي بعض اوقات بیا سړي ته ټیم پې ناوخته شي
نو لهذا یا اودس تقاضا پیښ شي اودس کوي او راځي نو هغه بیا سړي باندې ډېر زیات ناوخته شي نو که تاسو مازدیګر ماښام لبوځي نو دا ماسپښین کې وکړئ غرمه کې وکړئ سهار لمبوځي نو ماسخوتن نه وکړئ د تهجد په وخت کې وکړئ او تاسو ته سر کې ما دا مسله وویله زنانو دپاره دا طواف چې کوم دی دا هم واجب دی د زنانو دپاره البته که زنانه په دغه د راتللو په ورځو کې زنانو ته بیماري پیښه شوله خپله مخصوص بیماري نو بیا د طواف وداع دا واجب چې کوم دی دا د زنانو نه ساقط دی زنانو باندې بیا لازم نه دی دا دې پرېږدي او خپل وطن ته په خپل حساب سره خپل فلایټ کې راځي هغې باندې خپل فلایټ مخکې وروسته کوي نه الله رب العزت دې موږ او تاسو حج مقبول او مبرور وګرځوي انشاءالله چې کومې نورې خبرې دي د مدینې منورې د آدابو متعلق او د مدینې منورې د اعمالو مطابق او دې د حج عمرې متعلق څه سوال جواب دي څه ضروري مسایل دي انشاءالله هغه به موږ د ماښام نه بعد چې کوم اخري نشست دی هغې کې به بیانوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین